الله جل شانو ماتا دا قرآن کی فرمائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے فرمائی دے خلقو دا دیسی ہویا ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسوله و جہاد فی سبیله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين کجر ستاسو پلاران ستاسو زامن ستاسو رونا ستاسو بیبیانی ستاسو قام قبیله او اغا مال چې داغې د کمای نه یریږئ او اغا تجارت چې داغې د کوټه کېدو نه یریږئ او اغا ځمکې چې تاسو خوښوئ که دا تاسو د الله او د هغه د رسول نه زیاتې محبوبي نو بیا ځان تیار کړئ د الله محبت دا د ټولو نه مخکې دی د الله د رسول محبت دا د ټولو نه مخکې دی نن چې زمونږ وس ورسي نو مونږ د ټول نه اولنی ګزار چې د نبي علیه السلام په ختم نبوت باندې کوو اولنی ګزار زموږ په چا باندې خو چې لږ غونې وس رسي نمرود له الله وس ورکړی او طاقت یې له ورکړی و الله جل شانو فرمایي آیا ته نه ګورې هغه کس ته چې د ابراهیم علیه السلام سره یې د رب په باره کې جګړه کړې وه نو بیا وی ان آتاه الله الملک دا جګړه ځکه کړې وه چې الله له بادشاهي ورکړې وه لکه تاله دا بادشاهي په دې وجه خو یې نه ده درکړې چې د بیا الله جل شانو ته اړمیږي فرعون بلاواله چنګ و چې کله ته بادشاهي میلاو شو نو بیا وی انا ربکم الاعلی نمرود ته چې کله بادشاهي میلاو شو طاقت میلاو شو نو وی انا احیی و امید نو چې چاته دغه طاقت میلاو شي هغه بيدی نه نه هغه بیا بل طرف ته ځي کله کله داسې وشي چې چاته لږ طاقت میلاو شي او ځان ته لګتاو پیدا شي کړه شي چې د نبی سم په ختم نبوت باندې گزار وکړي هغه زما عزتمندو دا هغه مسله ده چې خلک د الله جل شانو د توحید نه انکار وکړي گنجائش به سره جوړ شي ځکه کته یو ځای کې د توحید نه انکار وکړي نو بل ځای کې هغه علامات ښکاره دومره دي چې ته بیا لیکن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې په نبوت باندې بالکل چې دا ناقابل برداشت دا هغه مسله ده دا هغه مسله ده دا په هیڅ حال او په هیڅ صورت باندې قابل برداشت نه ده دا د برداشت کېدو قابل نه ده او که چېرې دا دې برداشت کړه نو د دین نه بیا لاس وینځه د دین دې بیا مه پته مه کېږه ځکه شروع د دغې هستۍ نړوبۍ کېږي کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے یہ جہان ہے چیز کیا لوح و قلم تیرے ہے امام الانبیاء سره چې وفا نکړه بیا زما عزتمند یوسف نشتا اکه دې کړي نو ارس دي زما عزتمندو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ څه فرمایي چې زه د خپل مال ستا په دین باندې لګوم ابو بکر صدیق رضی الله عنه ارس راوړو عثمان رضی الله تعالی عنہ هغه د درې میسي لخر تنظیم وکړو او دومره اشرفي راوړي دومره اشرفي چې امام الانبیاء په دې خپل جولې مبارکه کې غرزولې وي او د لاس په بګې دي سیوا او د اشرفي به دي سره چتولې وما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم عثمان رضی الله عنه ته هیڅ یو عمل نه کول نقصان نشي رسولی دا کم کار چې نن وکړو د دې لښکر د حمله چې څومره مضبوطه کړه که دې هیڅ یو عمل نه کړي نو دته څه نقصان نه رسي ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم که د نننۍ ورځې نه وروسته نور څه عمل ونه کړو نو عثمان رضی الله عنه ته څه نقصان نشته ځکه چې دومره مضبوط کار یې کو خانه کې د درې مې سره وړې وه لیکن ابو بکر صدیق څه وایي وی ما په کور کې د الله او د هغه د رسول محبت کافي دی نو زما عزتمندو دې ته ویلې کېږي قرباني نو دا د صحابه کرامو بیا د دغه جوهله عرب نه دغه خلک جوړ شو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه هستی ته جوړه شوه چې راغلی په 40 نمبر کې دی په 40 نمبر کې راغلی لیکن بیا دومره تیز راغی دومره تیز راغی چې د 40 نه ځان دومره په قربانو مجاهدو باندې دویم نمبر ته راورسو او صدیق اکبر ته وی صدیق اکبره یو بل سره یو معامله ولې نه کوو د نبی علیه السلام سره چې د بغار سور کې هغه شپې کړې وي یو شپه دې مال نه راکای دا ثواب یو شپه مال راکا
درې شپې کړې وي دا یوه شپه تې ماله راکړه زما جهادونه زما غزاګانې زما عمرې زما حجونه ټول ستا ټول ته ځان له واله دا ټول ستا شو ماله د صرف دغه یوه شپه راکړه ابوبکر صدیق رضی الله عنه وایي د الله په تقسیم باندې رضا یم دا د الله تقسیم دی د سترګې دا یو رپ هم نه ورکوم ځکه دا د محبوب سره وه په دا کې ما د خپل محبوب دیدار کو علامه ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه فرمایي كأن القرآن يفتح في الرحل وی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ په غی کې په دې غار سور کې دنه د نبی علیہ السلام دا سر مبارک دي پروت و ته وای چې قرآن خلکو پرېل کې کولاو کړلې ته وای چې قرآن خلکو پرېل کې کولاو کړلې ګوري وتا یعنی د ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ د دې غی کې مثال د ریل سره ورکو او د نبی علیہ السلام د قرآن سره ورکو كأن القرآن يفتح في الرحل وی د دغه سترګې یو رب ورکولو ته نه یم تیار زما عزتمندو دغه پرواز مونږه تاسو ځکه خو عبدالرحمن بابا وایي که نه چې په یو قدم تر عرشه پورې رسي ما لیدلی دی رفتار د درویشانو او په هر چا چې د غضب لینده کې خخه خطا نه درومي ګزار د درویشانو دا هغه درویشان یادوي دا هغه خلک دی یو ځای کې وایي زه رحمان چې غشي ولم خطا نه ځي په بغداد کې مې کامل پیران شته زما عزتمندو دا هغه خلک دی چې هغه یو مقام ته ځان رسول لی او دی په څه باندې رسول لی دا د نبی علیه السلام سره په وفادارۍ او په محبت باندې ای صحابي ته چې زما نه د قیامت تپوس کوې نو تا څه تیاری کړلی د الله رسول نور تیاری خو نشته خو په تا ډېر مینه تیاری مې نور نشته خو د الله او د هغه د رسول سره مې مینه ډېره زیاته ده بس وي دغه به دې بیا راکاږي جنت ته دغه به دې بیا څه ته راکاږي دغه به دې بیا جنت ته راکاږي دا داسې معمولي خبره نه ده علامه اقبال نه چا تپوس وکړه ستا په دې شعرونو کې خوند دی ډېر زیات او ډېر زیات باریکي ده پکې ډېر جوور دي ډېر لوی سوز دی پکې ډېر لوی ګداز دی ستا په دې اشعارو کې څه عمل کوې څه چلې کړلی علامه اقبال رحمت الله علیه ته په جواب کې وایي دا وخت شروع شوی دی چې کله د 1 کروڑو نه مې درود شریف ور واړو دا کله شروع شوی دی چې کله مې د 1 کروڑ پیرې نه درود شریف ور واړو ما سل پیری نه ویلې او بر اسمان ته ګولم د وحی په انتظار یم هغه وایي ما د 1 کروڑ نه چې کله درود واړوم د هغې نه وروسته دا کیفیت زما په دې شعرونو کې دننه شروع شوی دی زما علامه اقبال که نور د یو شعر نه ویلې دغه یو شعر دیم کافي و چې کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے یہ جہان ہے چیز کیا لوح و قلم تیرے ہے دغه یو شعر دی چې که نه دا د ټول قرآن ترجماني کړله دا دلم کافي و ځکه د نبي صاحب سره وفادي څه بل څه شی خو نه دی خو په دغه دین باندې چلیدلي که نه ځکه دا خو هغه عبدالرحمن بابا وایي ډک خم په بله واړوه چې ټکې پاتې نه شي مدهوش نه چې هوش لري کې هم دقه نوم مې د جانان دی بل پکې څوک نشته دغه مې د جانان نوم دی نو زما عزتمندو صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین هغه د نبی علیه السلام په دې محبت باندې بام عروج ته ورسېده او بیا دومره حد ته ورسېد نبی علیه السلام ته دا نه وایي چې مالک بن سینانه ته لاړ شه او زما دا وینه وڅکه دا ته نبی علیه السلام نه دي فرمایلي نبی علیه السلام ته ورشه دا خخه کا هغه لږ د نبی علیه السلام د پناه شوبات راوته او په سر یې راواړوله وایسکله نبی علیه السلام دې تپوس نه کړی حضرت علي رضی الله تعالی عنه ته فرمایي دا ګورو لومبۍ نه وایي هغه هارون رشید بادشاه چې ته روان و او زبیده ورسره هم وه نو بالولدانه چېرته ټوپنې جوړې کړې وي دا سر یې خبره اوږده نه شي چېرته سړی یو لانجه نه ده نو اوس به راپسې چیټ راولېږي چې مختصر کړې نو هغه په دې ټوپنې جوړې شوي وي او دی را روانو نو هارون رشید بادشاه تپوس وکړه که بالولدانه بیا دې څه قصه جوړه کړه څه نسبیان غني مونیز دی یا د تره زوی وی بالولدانه دا څه دي وي دا ور جنت بنګلې خرڅوم ها په څو باندې یاره په 1 لاک یې خرڅوم نو په 1 لاک دا ټوپنۍ دا د جنت بنګلې دی هغه ویاو دا خو لویه قصه حدیث یې وکړه زه جوز خرڅوی نو زبیده ورسره یو ځای روان و هغې یاره بالولدانه دا 1 لاک واله دا یو دې ماله راکړه هغې یې واغسته چې واغسته اوس یې څوک مې ورانوی که نه ستا بنګله ده جو هغې ورانه کړه 1 لاک روپۍ بالولدانه له ورکړې او ټوپنۍ ورانه کړه لاړه د شپې هارون رشید بادشاه خوب ویني چې د جنت یو بهترینه بنګله ده نو دی هغې ته وردننه کېده خوشحاله او ډېر زیاته
نو چې وردنه کېده نو ده ته وویلی شو چې دا ستا نه ده دا د زبیدې ده ستا د ښځې ده دا ستا بنګله نه ده وي دا کوم ځای وه د زبیدې سره وي دا یې پرون د بالول دانه نه اغستې ده دا نه هوښیار سړي ته وي وي دا یې پرون د بالول دانه نه اغستې ده دا بنګله وي ښه نو چې بیا سار راویښ شو نو بالول دانه په هغې طرف باندې تېرېد یاره یو بنګله دې مالم راکړه او بالول دانه ته وي دا په ناخبرو خرڅومه په چا باندې خرڅومه په ناخبرو خرڅومه مالک بن سینان ناخبرو نبی علیہ السلام ته نو فرمایل چې وینو اس کا ودن پکې دومره محبت پروت و کنه چې بساری راوړولا نو وروسته ته نبی علیہ السلام فرمایل جنت د منی واجب شو د چا د ویني سره چې زما وینه شریک شي جنت پغه باندې واجب او کولمبیا دي د فتوی ته پوس کړو نو فتوا سره نه وګوري ښا دغه سره فتوا نه و لکه سره څه فتوا نه چې دا چل کای وښي دا بدل تکي لکه زم سره یلکه دا حدیث دی بالکل ضعیف وي دا پکې چاره وسته دی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کړه پیغمبر سره دی مینه دا کړه دی بیان کولې ډېری وجدار چې پیغمبر سره دی مینه نشته کله وای دا ضعیف دی کله وای دا ټول اوس په دغه چلختای